مولانا روم وایي چې مجنون ناست دی پس مکه او ګوته قلم کړی دا او لیکي چې لا اله لا اله لا اله لا اله لا اله یو سړی په تیری او ورته وایي چې گفت اے مجنون شیدا چیستی گفت اے مجنون شیدا چیستی میں نویسی نام بہرے کیستی تسکے او مجنون لیونیا دس نامه لیکي په دې خاورو مجنون ورته داسې ګوري ورته وایي چې مشق نام لیلا میں کنم مشق نام لیلا میں کنم د لیلا د نامې مشق کوما مشق څه ته وایي څه ته وایي بڼ بڼو کوي نو زه پې څه پوهېږم څه ته وایي سمې د یو شي دورهیي کول بار بار هغه ویل چې رانه هیر نشي پوښتنه کوي چې دا څه کې نو دی ورته وایي مشق نام لیلا میں کنم د لیلا نامې مشق کوما چې رانه چرته هیره نشي په دې څه کې لیلا 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 پس مکه باندې لیکې لګیا په دې څه کې نو دی ورته وایي خاطرې خود را تسلا میں دے ہم سکے مشق نام لیلا میں کنم خاطر خود را تسلا میں دے ہم پدی سکی جی خپل زړه په تسلی ورکو په زړه له پدې تسلی ور دا مجازي عیشو اوس مجنون د شپې ناست نیمه شپه ده دنیا اوده ده او ده ویخ عزیزانو دغه خوانم خدای خبر کا چې دا په نیمه شپه کې دا الله او دا الله د بندگانو همراضي کی نیمه شپې نه چې شپه واوړي الله د دنیا اسمان ته تشریف راوړي ما یلیق بشانی او ملائکو ته وایي چې زما د بندگانو منځ کې دا ټولې پردې لري کا نو الله په خپل دغه ټیم کې आवाज کوي هغه आवाज الله والا اوري څوک شته چې دې وخت کې څو غواړي او زه ورکم مجنون اسناسته نو یک شب مجنون بخل ودگائے راز یک شب مجنون بخل ودگائے راز گفت اے پروردگار بے نیاز اے زما بے نیاز خدایا اے زما د لوی شان مالک خدایا
اسچرا نامم تو مجنون کر دئی اسچرا نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا بادلم چوں کر دئی نیمه شپه ده خدای دا زمان آمدی مجنون ولی خدا او زما دا زړه کې د لیلا مینه ولې اچولې اوس دې یو ټکی د خیال چې دا ولې ټکه خدای پاک ته سو کولې شي ویلش ولی خدا یاد ده چې عشاق ته د دې اجازه دي عشاق ته د دې اجازه دي چې اسچرا نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا بادلم چوں کر دئی ولی دی زما نامه مجنون خدا او دا د لیلا عشق د زما په سینه کې ولې اچولې دی ولی ټکی خدای له خوند ور आवाज ورته وش आवाज ورته وشو چې کار لیلا نیستی کار مناست اول ورته आवाज څو شو هاتف از غیب آمد مرد غریب आवाज ورته وشو چې مجنون غریب او ملنګا او مجنون غریب او ملنګا کار لیلا نیستی کار مناس حسن لیلا عکس انوار مناس او ملنگا او مجنون او پخاورو کے پروتا دا د لیلا کار نه دی دا زما کار دی چې دا ستا منامه مې لیونی خدا او ستا په سینه کې مې د لیلا عشق اچولی دی دا ستا کار نه دی دا زما کار دی او ولې مې دا کړي دي ځکه چې د لیلا په مخ کې زما د حسن چمک دی نو ته چې د هغې په مخ مینې ته په حقیقت کې په ما مینې ما په خبره پوهېږئ هر ښایسته شي باندې چې سړی مین شي دا په حقیقت کې په خدای مینېده دي ځکه چې دا ښایسته جوړ کړی چا دی نو کار لیلا نیستی کار مناس حسن لیلا عکس انوار مناس د لیلا حسن زما د نور عکس دی نو ته په ما مینې په لیلا مین نه مجنون وی خان یا الله چې په تا مینې مو بیا په لیلا مین نه نو گفت مجنو گر ہمارو یہ زمین ہر زمان برمن کو نند آفرین کدا د زمکه په سر ټوله دنیا په ما آفرین وای لیکن ز من گویم آفرین ہے چکس من گویم آفرین ہے چکس مدح من دشنا میں لیلا باز بس چې هر کله خدای است د دې مخ کې ستا د نور تجلی ده نو د دنیا په آفرین میں پروا نشته دینه پس به زما لوی صفت چې دی د لیلا کنزل د لیلا کنزل چې دی دا به زما لوی صفت
اوس معشوقي کنزل او دې ته صفت ویل دا د یو بل عاشق خبره واورئ د یو بل اوس ته چې پچا څوک د خوښي او ډېر پې مینې او ته هغه ځای ته ورشي او ځان د ډېر ډولی ډولی کړی او ورشه او هغه دله سم لاسم در نه کي او داسې تندی تروش کړی کښېنه هلته پاتې به شي هلته هسې وایم چې پاکستانی غوړ دې ځان نه جوړ کړی که نه پاکستانی چې دي دا لواڼی غوا دي لواڼی غوا په رنګ ډېره ښایسته وي لکه نواز شریف چې ښایسته دی په رنګ ډېره ښایسته وي خو پای پکې ګوټم نه تاسو خیال راغی نو دا د لوانستان غواګانې چې یو سړي ځای ته ورشي او هغه دا څوک دی دا زما انګریزي خوان چې فرینډ دی او دا زما دوست دی او جانی دوست مې دی او پلانې دی او ډینګړی دی نو او تا ورشه لاس در کې سلام علیکم جوړې تکړه ښه هلته کښېنه لکه دلته بل ور د حجرې نه یو سړی راووتو ننوتو راووتو مال ولې ویل زه خو په ډېر لویه تمه راغلی یم چې دا زما دوستان دي او د څه لفټ یې رانه کړو مالیله خو دې د نفس اپریشن وشو ویلې ولې مال دا ځان دې سره اګمال کړی دی او دننه لفټ میلاو نه شو مالیله دې د نفس اپریشن اوس عاشق سړی چې د معشوقې ترخې خبرې هغې ته څه وایي مدح من دشنا میں لیلا باد بس دینا پس یا اللہ چستا د نور تجلی د لیلا پا مخکے نو د دے کنزلے بز دینا پستا مدحا او تعریف گنم یو عاشق بل وی سبا بکوچے جانال گر ہمی گزری اذا لقیت حبیبی فقل له خبری اے د سحر بادا کزما د یار په کوڅه کې تیرې دلې او دلی دو نو لږ زما حال ورته ووایا خاورو کې پروت دی لاس یې بالښت کړی دی او د سحر باد سره خبرې او سحر باد سره خبرو باندې په ایمان وی روټي خلاص پوئے د سحر باد سره خبرو باندې سبا بکوچے جانال گر ہمی گزری اذا لقیت حبیبی فقل له خبری اے د سحر بادا کزما د یار په کوڅه کې تیرې دلې او چرته دی ولیدو نو لږ زما حال ورته ووایا لږ ورته ووایا او دا ورته ووایا چې تورا چې سود کہ مرا بہجر میں سوزی ترا چی سود کہ مرا بہجر میں سوزی ولو فرحت بہذا رضیت بالضرری تالا سپلاس درزی چی پخپل ہجران کے ما سوزے او کت زما پسوزے دو خوشالے ما دی پا خدای قسمی زستا دلا سپور کے پروت خوشالے ما وګوره داسیم چرته شوي چې یار را پاسې یار په اور کې واچي او هغه یار به خوشحالي په اور کې وایي ابراهیم علیه السلام په اور کې چا اچولی و نمرود څوک و چې ابراهیم یې په اور کې واچولی جبرائیل ورته راغی چې په ټال یې کېنولو اور ته یې ور دیکه کولو جبرائیل راغی ویل څنګه چلو کم ویل زه خپل کار کوه نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي چې څوک مې اچي هغه پوهېږه او کار یې پوهېږه چې د اور دې منځ لیکو او ټال یې ووالو په توره باندې د اور په دې منځ کې پرېوت چې په لمبو کې پرېوتو یکدم اور ته آواز وشو یا نارو کونی بردم و سلاما اورا خبردار چې وې نسوځه یخ او سالم گلزار پہ جوڑ
ایو بزرگ وای کنه وای لاندې د سرو ګلونو باغ د کلمبي دی دور لاندې د سرو ګلونو باغ د کلمبي دی دور پټال د مینې خطې دلیم تپوس مکوا لاندې د سرو ګلونو باغ دی کلمبي دی دور پټال د مینې خطې دلیم تپوس مکوا ډیرو بسکلی وی خو موایا زما دسکلو قاتل تا دمرا خندیدلی یم تپوس مکوا د یار د لاسا اور گلزار گنی خلق نو مجنون تبوی چې د لیلا کنزلی څنګه مجنون په صفت گنی دا خو تا عشق نه دی کړی خوند خو دا هغه وخت وي ورشي دا تپوس هغه صحابه نو کوي چې کوم د جنگ نه پاتې شویو او پیغمبر ورته ویل چې تاسو نه خدای خپه دی دوی لاړه او د مسجد نبوي ستنو پورې ځان تړلو ویل والله کتر غزان پرانیزو چې ترسو خدای ویلی نه او رسول الله پرانیزي دا عشقو مونږ خلک عشق څه پیژنو مینه څه پیژنو درد څه پیژنو درد غالباً اقبال شعر دے کہ ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے میں چھپ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے یو اونگ میں پزړه کې اوچتی او یو درد میں پزړه کې کیږي او زه پټ پټ جاړم په هغه وخت کې ورته چې کوم وخت کې ټوله دنیا ودی نو زه ویښه معشوق یم او زما معشوقه هم ویښی نو دغه وخت کې ورته جاړم خدای دې دا درد مونږ کې پیدا کړي او هغه دروازې د سومنات هغه محمود غزنوي کابل ته وړي د ظاهر شاه په وخت کې د هندوانو خوشحالولو دپاره واپس بیا هغه دروازې ورکړې خلک دا اوس خو وہی نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں ویناغ محمود غزنوی پاتے شوے نہ ایاز پا زلفو کی آغا کوگوالے پات اس ایاز سنگاو ایاز دا غلام دا محمود غزنوی غلام و بادشاہ پی مینو دا بادشاہ دیر پا دا محمود غزنوی چې په کوم ورځ په منډۍ کې خرڅېدو او کومې جامې دا اغوستې وې نو پنسې نه وې او پاس بډه یې وه لستوڼي نه وو دا ځایونه یې وو کېړو پوندې نه وې پنجه یې وه په دې جامو کې دی په منډۍ کې خرڅېده بادشاه ته د غلام ضرورت شو دا غلام یې ورته واغستو ورې چې ورې وړو د هغه اخلاق او کردار داسې و چې محمود غزنوي پې مین شو نو ځان سره به په تخت کېنولی غلام به ځان سره په تخت کېنولی دې ایاز څه چل کړی چې هغه کمیس او پرتوګ او هغه کېړی او هغه ټوپی هغه یې په یو بکس کې ایښې وه هر سهار بیا بکس لرې کو دې جامو ته بیا داسې وکتل او بیا به تلا چا پہ شکایتوں کو شیطانتوں کو چیجی دے ایاز ستا د بادشاہ لالونه او جواهرات پټکړی دي او د کټ سر ته بکس پروت ته پاغي کی خې دي او ار سحری ګول وخا بادشاہ ډیر خپش
ایاز یې راوغوښتو وایي دا ستا د کټ سر ته بکس چې پروت دی دې کې څه دي؟ ایاز ورته وایي چې بادشاه قبله عالم دا کنجي ده او زما لوی سعادت بدایي چې دا بکس ته په خپله لرې کې ویې ګورې بل راک کنجي تې واغسته او بکس له ورغی چې بکس یې پرانیستو چې پکې ګوري هغه زوړ پرتوګ دی او زوړ کمیس دی او زړه ټوپی ده زړې کېړی دي دا پکې بادشاه ورته داسې کېناست دا ولې ایازه ورته قربان دې شمه دا هغه جامې دي چې په منډۍ کې زه پکې خرڅېدمه ما دا جامې اغوستې وې او په منډۍ کې زما بولی کېده او لیلامېدمه تا واغستم اوس چې ستا په تخت ناست یم او کوم شاهي لباس مې اغوستی نو سحر دا جامې وګورم او زړه کې ویم چې او ایازه ته په دې جامو کې څه وخت کې خرڅېدلې اوس د بادشاه لباس او په تخت ناست هسې نه چې غرور در کې رانشي نن سبا چې پیسې ورسره راشي د فرعون بچی ته جوړ شي که نه د فرعون بچی ته نو زه هر سهار دا بکس کې جامې ځکه ګورم چې غرور را کې رانشي اوس به ایاز مونږ چرته نه پیدا کوو او محمود غزنوي به کوم ځای نه پیدا کوو ابوالحسن خرقاني به کوم ځای نه پیدا کوو او شیخ سعدي به کوم ځای نه پیدا کوو او د شیخ سعدي هغه بچی به کوم ځای نه پیدا کوو چې نواب ته وي چې قافله رفتند ما هم میرا دا به کوم اوس هر څه نو ځکه وایي چې نه و غزنوي میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان نہ ہو تو جہان نہ ہو جناب رسول الله خود ټول کائنات ځان دی او زړه دی چې زړه نه وي اسم د دې څه مثال شته او کنه په کومه ورځ چې حضور وفات شو یو صحابي ناست دی په پټي کې ګوټ کوي چا ورته وی سکه یار دی وفات شو ویاو هغه ګوټ چې پکې هغې ته څه وایي رمبی غوندې هغه رمبی په ځمکه وویشته او اسمان ته یې وکته چې اللهم اذهب بصري اللهم اذهب بصري كي لا ارى بعد محمد احدا خدایا ما په دواړو سترګو ړوند کا په دواړو سترګو مې ړوند کا چې زه د رسول الله نه وروسته په بل څوک ونه ګورم پټي کې ناست او په دواړو سترګو ړوند شو نو دا خلق صاحب حالو مونږ یو صاحب قال او صاحب قال چې دی هغه لاره نشي بیا مونته چې څو پورې صاحب حال شوی او دینه بعد نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ پہ حسن کی اغا ناز و نزاکت پاتے شوے دے او نہ پہ عشق کی اغا گرمی پاتے شوے عشق اور دے چې دننه بلی لکه سعد ابن ابي وقاص کې چې لمبه بله وه او په جنگ کې سینه اچوله په مرګ باندې ځکه چې معشوقه یې ولاړه وه
پیغمبر ولاړ دی او د په مرګ سینه اچي نو پیغمبر په جنگ کې وربنډه کا په دې ملای او ټپولو ورته وی ارمی یا ابا سعد فداک ابي و امي ابا سعد اولا زما مور او پلار دې تانه قربان اوس دا رتبه بم چاته ملوش شپاړسمې سپارې د سر آیاتونه بیا وګورئ زه یو ټکی پکې خپل مطلب د پاره وایم دا کم پیغمبرو چې خضر علیہ السلام سره مرګره شو موسی علیہ السلام خیئی نو خضر علیہ السلام ته وی چې داس چل دی چې گزاره وکړو یو دوا لکانو لوبه کولی او خضر علیہ السلام یو الک رونی و مړی موسی علیہ السلام ورته وی چې دا څه کوي نو دی ورته وی چې قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا ما تتنو ویل نو موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې انی نسیتو ایر شما خیر ده بیا بغږ نه بیا یو بلا واقعه وکړه بلا درې وکړي اخر کې ورته وی خضر علیہ السلام ته چې ما اوس پوي کا په دې درې وړو واقعو اوس په دې یوم په یوم ادوب بیا ګورو خضر علیہ السلام ورته وی چې دا الک ما زکه مړ کو چې د دې الک مور او پلار ډېر ښه مسلمانانو او دا کلوې شوی وی نو د د وجه به د مور او پلارم کافر شوي وي نو الله ما ته وی چې دا مخکې نه مړ که چې د مور او پلار اسلام بچ پاتې شي عزیزانو اوس دا که تاسو خیال وکئ په ظاهر خو د شریعت نه خلاف کارو سړی وجل لیکن د حال تقاضا دا وه د حال تقاضا دا وه چې دنه رستو نور نقصان پیدا کیږي لہذا دا لري کول پکار نو دا خلق چې وو عزیزانو دا صاحب حالو اوس علامه بحر العلوم لیکلی دي د مولانا روم د دې شعر په تشریح کې چې بشنوز نے چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند د دې شعر په تشریح کې لیکلی دي چې کان مولانا يسمع ربابا ويسمع نای و در وقت شنیدن رباب و شنیدن نای با او حالت عجیبه تاری میں شدند مولانا روم برباب اوریدو او شپیلای او چې رباب او شپیلای به واوریدن او حال به پراغ اوس بظاهر خو رباب او شپیلای که تاسو خیالو کې دا د گناہ سیزونه دي لیکن صاحب حال خلق ہوتا بیا رباب او شپیلای ام اوریدل جایز دا
پیر بابا چو اوس پیر بابا له خلق صد پارزي چې خزینی خزینی نو زیارت تلار شي او پیر بابا خزه ور کوي دا دومره لوی سړی تیر شوی د تب عمر باپ غږېدو نو د د لستونی ډیر لوی لوی نو رباب بچ غږېدو نو د به ورته لستونه داسې او داسې کول یو مولا ور سره ناستو هغه لستونه ونیو چې داسې کې خو چې د لستونه داسې کونو مولا چې کته بیا په کوئی قاف کې زمانه تیر شوه سم مسله پیښه شوه مسله پیښه شوه نو پیر بابا وی چې مولانا صاحب تاواز کی چې دا مسله حل کی نو چا ورته وی چې صاحب هغه خدا سي چلو ستالستونه ونیو سړی غیب شوی وی خدا کنه تاسو هغه سړی ته आवाज کوي چا سړی راغی او رباب له اطلنګ ورکو په پیر بابا بیا حال راغی چې حال پر راغی نو چې لستونه داسې او داسې کو الستونه بیا د کوئی قاف غر سره داسې دا مولا مخه ته پریوت هغه چوکته چې دا خو زما د پیر لستونه د نوې نیو خو چې داسې کو نو بیا دلته دا کرامتو په دې کې به دا اوسنی مونږ باندې خسکیان چې پیدا دي کنه دا خبره چې ووري نو تاسو رباب اوم کوئی کاف نه دلته او پلانې نو تاسو ور سره باس مکوي ورته کټت پت کې راځي بجلیګر مولا ترې بوزي مال را مخامخ کوي کرامت وای خرق العادت تا خلاف عادت چې د ولی په کار الله کم شی صادر شي دته کرامت شرع قائد وګورئ چې د کرامت څه باسي کړي دی چې کرامت څه شي ته یو معجزه ده معجزه څه شي ته نو خبره د هر چا دا اورېدو قابل هم نه او د دې مطلب دا نه دی چې هر سړی د ځان تر رباب غږی او لستونه دی ورته خوځي مونږ خلک چې رباب او شپېله اورو نو مونږ کې شیطان نه نوځي دا اولیاء الله او صاحب حال خلق د پاره دي تاو ما د پاره نه دي بیا دا د صاحب دل خلق د پاره دي ځکه شیخ سادی صاحب وایي چې گر تو سنگ خار مرمر شوی گر تو سنگ خار مرمر شوی چون بصاحب دل رسی گوهر شوی کته د سارا کانه کانه د بیابان کانه خو چې صاحب دل ته ورسی نو گوهر بدنه جوړ شي ملغلره بدرنه جوړ شي مولانا روم یو عام ملاو خو چې د صاحب دل لاس په ویلې شو نن هغه خدمت ته خدای غسته دی چې تر قیامت پورې به څوک مثال پیدا نه په دغه اولیاءو کې یو شیخ سادی مو دا دومره لوی سړی و چې شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه د شیخ سادی سے متعلق وی
چې په فارسی دنیا کې د دغه غوندې اوچت سړی نه دی تیر شوی. هغه څه وایي؟ تقریر یې چېرته کړی و، چا به په اعتراض کړی، نو وی چې سعدیا شیرازیا پند مد کم ذات را، سعدیا پند مد کم ذات را، کم ذات العاقل شود گردن زند استاد را. کمسل سړی ته پند مه ورکوه، کمینه او رزیل سړی ته پند مه ورکوه. کمزاد که عاقل شو هم د استاز گردن به پرېږدي. تو دا تاسو منئ چې که دا چېرته مولیانو ما نه تپوس وکړو نو زه به یې ورته وښیم چې چا ټول عمر چا سره طالبګیري کړي او وروستو په بله مزه واوړي نو وایي زما استاز نه پیدا. زه تاسو ته نه وی که مولیانو رانه تپوس وکړو نو مثال به ښکاره ورته وښیم، پلانې 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 پلانې. دا شیخ سادی دومره لوی سړی و. یو ورځ د یو نواب میلمه شو. د نواب میلمه شو نو نواب ګډه روټۍ وکړه. چې روټۍ وخوړه نو پوښتنه یې ته وکړه چې شیخ سادي صاحب د دې روټۍ څه خوند و؟ نو دی ورته وایي چې های نان شیراز، زما د وطن روټۍ چې ده د هغې ډېر لوی خوند دی. د نواب ړه کې خیال وکړو چې دی په شیراز کې څه خوري، سبا له ولا د هغې نه هم تیزه روټۍ وکړه. بیا یې ترې پوښتنه وکړه چې شیخ سادي صاحب څه مزه یې وه؟ دی بیا ورته وایي چې های نان شیراز، زما د ملک غوندې روټۍ خوند چېرته نشته. نواب له غوسه ورغه چې په سباله باندې ملک کې څومره نعمتونه وه ټولې ورته مخکې کېښود. چې بیا یې وخوړه بیا یې ترې پوښتنه وکړه چې څه مزه یې وه؟ دی بیا ورته وایي چې های نان شیراز. نواب ستړی شو. ښه ده که زه کله شیراز ته لاړم زه به ستا کور ګورم او ستا روټۍ به ګورم، زما دې بیړه غرقه کړه په خط و عام باندې او برابرولو باندې. او ته وایې چې های نان شیراز. څه زمانه پس شیخ سادي وطن ته نواب صاحب راغی. پوښتنه یې وکړه چې دلته د شیخ سادي کومه کور دی او کومه بنګله ده او کوم ځای دی؟ خلکو ورته وایي چې جی هغه خو بنګله منګله نشته، مخامخ پټي کې د وښو جونګړه نه ده، دغې کې اوسي، دې کې اوسېږي. ویاو چې دي. نواب ورغی په خپله دروازه کې ودرېد، आवाज یې وکړو چې سعدیا شیرازیا نامت بساس، سعدیا شیرازیا نامت بساس. او شیخ سادی د شیراز اوسېدو والا نامه دې بسته چې سړی اورېدی. کور خو دې د لیدو نه دی، په جونګړه کې اوسېږي. اوس دا داسې وخت و چې شیخ سادي صاحب کور کې نه و.
یو لوري وواړه هغه راووته چا راووته نو ورته وی چې مېلمه تاسو وې پلار مې کور کې نشته څه دیو وی ما داوی چې سادیا شیرازیا نامت بساس کور خود خس و خاشاک دی او نامه دی دومره لوی نو هغې ورته وی چې پلار مې نشته خو د دې ټکي جواب به زه درکړم وی زه د پلاني ځای نواب یم ورته نواب صاحب د دې خپلو الفاظو جواب واوره لورې ورته وړه وی ورته وی قافله رفتن د ماهم مې رویم قافله رفتن د ماهم مې رویم از برای چند روزی خانه بس نواب صاحب قافله ټوله لاړه او مونږ هم ورپسې روان یو ژوند خو د اوښانو قافله ده که نه که بل شی دی څه پته مه یې ورته ژوند د اوښانو قافله ده داسې لمبر په لمبر روان نو ماشومه ورته وی چې نواب صاحب قافله رفتن د ماهم مې رویم از برای چند روزی خانه بس قافله ټوله لاړه او مونږ هم ورپسې روان یو خو یو څو ورځې د ژوندي په دغه جونګړه کې به تېرې شي یو څو ورځې دي که په دې کې به تېرې شي عزیزانو خلق داو بنی آدم داو نوابان داو اوس نواب او بادشاہ ته ګوره او بیا د ملنګانو دروازې تلو ته ګوره خلق داو قسم په خدای دی چې زه د دې خلکو په کردار باندې نظر اچوم او بیا د خپل ملک ته وګورم د خپل ځان ته وګورم خدای خبر دی چې زمونږه حشر او زمونږ انجام بڅي زمونږ بڅ حشر او زمونږ بڅ انجام خلق دغه نن نواب بادشاہ او بیا د غدایانو جونګړې تر اتل قسم په خدای دی چې په دې کابل یو بادشاہ تیر شوی دی محمود غزنوی نوم په هندوستان حمله کړې و چې حمله کولا چا ورته وی چې دلته یو بزرگ دی صدوات یا غسل پکار داغه بزرگ نامه وا ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه یا ډېر لوی فقيه محمود غزنوی چټو لیکلو چې ابو الحسن خرقانی ته وایي چې بادشاہ دی غواړي هغه ورته ولیکل چې زه اوسګار نه یم ما ته وګورئ اوس رښتیا وایي
چې نواز شریف چټولی کی بجلیګر مولا تا نو بجلیګر مولا به 15,000 ټیزونه د خوشاله نه وانه چي ها چې نواز شریف غوښته نواز شریف غوښته او لا ورپسې هغه لاهورې ده که لغارې ده کاغه وغوړ صدر صاحب غوښته ماړه ایو سړی ماته وی ته د کشمیر جنگ تتلې مالنا ول نو تسنګ مولای چې د کشمیر جنگ ته نه تلې مال ته تلې ول نظم نه تلې نو مال د بی غیرت قوم امام چرته غیرتی کې دیش د پیمان وای د بی غیرت قوم امام غیرتی کې دیش ویل نه ول خو څنګه ته بی غیرت داسې مونږ هم یو کنه څنګه اچړي اسی بچړي ابو الحسن خرقانی ورته لیکي چې زوزګار نیم نو دی ورته بیا خط لیکي چې اطیع الله واطیع الرسول واولو الامر منکم خدای ویلی دی چې د بادشاہ وخت تابعداري کوي ته څنګه زما حکم نه منې او ناراضه ابو الحسن خرقانی د کاغذ په 60 ورته بیا ولیکل چې بادشاہ سلامت ته په دې آیات پوه شوی نه ته پوه نه قرآن کی ترتیب دے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولو الامر منکم اول د خدای اطاعت تے بیا د رسول دے بیا د بادشاہ وقت تے نو زه د خدای د اطاعت نم نه مزګار شوه مخکې رسول پاتې دی نو زستا اطاعت څنګه ومنم او درش بادشاہ ته چې دا خطر راغی څه وخت کې وې کته نو په خپل ور روان چې ور روان شو نو چې ورغه ابو الحسن خرقانی په ځمکه ناستو چا ورته بادشاہ راغی راځي بس پناسته ولا داسې لاس ور پناس چې لاس ور کېنال اوس پیمانه وای چې چاته دې تم نه کنه نو نه چله خو ورته نه کی کنه رالی التکینه کو ساده بچی تا سره نور څه دي سیوا د بادشاہ نه خبره ده استاد بادشاہي ز په یو کنجه کم نه اله نو زستا پرواز کوم ته سي او د پاکستان حکمرانانو ګوره پیمانه وی چرته د 2 پیسو مخ پکشتا د 2 انو بوتار پکشتا تسي ز خپل کار کوا کینال محمود غزنوی غوند بادشاہ تاسې غلې کینا سات چې تیر شو داسې ورته وکته څنګه راغله وزه هندستان ته راغله مو په سومنات باندې حمله کوم د هندوانو په لوی خدای باندې حمله ته راغله چې خاوي خبره ور سره وکړه تقریر ورته وکړه دعا ورته وکړه بیا یو خپل خلقه ولا ور کړه وی چې په کوم ورځ په سومنات حمله کې دا واغوند او 2 رکعات نفل وکړه طالب الله فتح درکړي چې څو وخت کې محمود غزنوی روان شو نو ابو الحسن خرقانی ورته پاسه لا سنه ور هغه د لا سکله کونیو وی حضرت ز چرالم ز ملماو ما ته ما ته پانه سي دي اوس چې زمانو را ته پاسې دي وی چې بادشاہ سلامت ته چراله زکه در ته پانه سي دم چې ستا په سر کې د بادشاہ نشاوه نو ما درته دا ثابتول چې په دې ځمکه داسې خلق هم شته چې ستا د بادشاہي په یو کنجه کې نه د ستا د بادشاہي پروادار نه
یو سړی ته په دې نیت پاسېدل چې دی دولتمند دی نیم ایمان دغه سړی نه لاړ شي نیم ایمان په دې نیت پاسېدل په دې نیت پاسېدل چې میلمه دی عالم دی ښه سړی دی فلان فلان دا جایز دی لیکن که په دې نیت ورته پاسېدی چې دا بادشاه دی یا دولتمند دی یا ماله به سرا کی نیم ایمان د دې سړي نه لاړ شي نو ویل ته چې رالې ځکه درته پانسېدم چې ستا په سر کې د بادشاهۍ نشه وه ویل نو اوس ولې پاسېدې ویل اوس ځکه پاسېدم چې زما په دې تقریر ستا د سر نه د بادشاهۍ نشه ووته ما غوندې ملنګ شو نو یو ملنګ بل ملنګ ته پاسي بیا نشه درنه نو دا یاد لرئ چې د چا په سر کې د خانه د نوابۍ نشه وي او هغه ته په دې نیت پاسېدی چې دا دولتمند دی تا نه د یو نیم ایمان لاړ شي نن زمونږ ټول ملک داسې دی که ټوله زندگی داسې ده که د جنازو کې که تاسو وګورئ چېرته غوړ غوندې راغلی دا ټول تی داسې ټوکری ټوکری کېږي یو کلی کې جنازه کې پېښ شوی منو هلته یو ارباب صاحب راغی نو ټوله ارباب صاحب راغی ارباب صاحب راغی ارباب صاحب راغی په ښځو یاره خو د خولې نه مې کور دې وران شه چې کور دې وران شه خو راغی که نه بس راغی هلته به ولاړې که ارباب صاحب راغی ارباب صاحب راغی او خان راغی او نواب راغی چیف منسٹر صاحب راغی او گورنر صاحب راغی دلته مې یو جنازه کوله په دې زمونږ د دې بالا ماڼۍ جنازه وه قسم په خدای دی چې هغه مخکینی گورنر پکې ما پسې جوخت ولاړو زه مخکې ما جنازه کوله هغه را پسې ولاړو چې ما سلام وګرځولو دعا مې کوله ما ته هغه ګورو چې ګینې دی به اوس را مخکې چې لاس به اوچت کړي زمال ټټوخانه دا ستا غوندې ګورنران زه په کنجه کم نه علمت زه به در مخکې کېږم چې تا سره بلاس ملاوم او دا خلک تی نیلي چیلي کېدي چې ګورنر صاحب راغلی دی ګورنر صاحب راغلی خدای ته وګوره نیلي چیلي د هغه چا نه شی چې چا ستا د مړي قبر کنستی دی ستا په مړي خاورې اچولي دي ستا مړی قبر ته سپارلی دی هغې نه نیلي چیلي کېږي خان او نواب نه نیلي چې کې دا څه دي